ته غواړې چې الله دې تا ته مخکې ټول ګناهونه معاف کړي، واړه ګناهونه. هغه هم د روټۍ خوړلو نه بعد یو دعا ویلو باندې. روټۍ خو موږ روزانه خورو کنه، لیکن دا دعا واپسې وایي. حدیث شریف کې راځي معاذ بن انس رضی الله عنه فرمایي چې دا دعا د روټۍ نه بعد چا ووي، الله به مخکې ټول واړه ګناهونه چې کوم دی معاف کړي. نو څومره آسان عمل، څومره ښکلی دین دی. په وړوکي عمل باندې الله رب العزت موږ ته بانې ګوري زموږ د ګناهونو د مغفرت کولو لپاره، لیکن موږ سستی کوو. لهذا نن نه پس دا سستی کله مه کوئ، دا دعا د روټۍ نه بعد خامخا وایئ. ټول ګناهونه چې ورځ کې تاسو کړي هغې به الله تاسو ته مخکې معاف کړي، واړه ګناهونه. راځئ حدیث تاسو ته بیانوم، هغې نه مخکې اپیل کوم چې تا ته عمل میلاو شو، ته خوشحاله شوې. مختصر عمل او ټول ګناهونه معاف. نور مسلمانان ته په دې نیت باندې شیر کوو چا ته دا عمل میلاو شوی وي او دا عمل مې کړی وي، ټول عمر به تا ته هم دعا کوي، ما ته هم دعا کوي. راځئ تاسو ته بیانوم. حضرت معاذ بن انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایي چې چا روټۍ وخوړه او دا دعا وي: الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني.